الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهائی قابل احترام مشرانو کشرانو او زمونږ بچیانو او زنانو بچیانو ټولو الحمدلله چې الله تعالی موږ تاسو ته د قران کریم د اوریدو د بیانولو لپاره راجمع کړو. دا د الله احسان دی په موږ تاسو باندې. الله دې موږ ته د قران آسان کړي او الله تعالی دې موږ شرح صدر نصیب کړي. الله دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. نن موضوع انتهایی اهمه ده او انتهایی ضروري ده د یادولو لپاره. او تاسو ته دا سوال کوم ډېر په عاجزي سره او که تاسو ماته استاد درجه راکوئ نو د استاد په حیثیت باندې حکم کوم تاسو ته، او که د ورور او د کشر درجه راکوئ نو د هغې بنیاد باندې درخواست کوم چې ډېر توجه سره واورئ او صرف د پوهېدو دپاره یې مه اورئ، بلکې دا اول نه تصور کوئ چې یاره دا نن درس یا نن سبق چې څه مونږ ته الله او رسول الله وویلې صلی الله علیه وسلم دا به مونږ عمل کې راولو. دا اول نظر کې ووایي چې دا زه اورم دې دپاره چې څه الله او الله رسول ووایي صلی الله علیه وسلم دا به زه خامخا په عمل کې راولم. نو انشاءالله که دا اراده مونږ وکړو نو الله به امداد مو وکړي او الله تعالی به مونږ د اعمالم درست کړي. بیا سړی کور کې بچو ته زنانو ته خپلوانو ته ورو دا معاشره کې کار کېږي. نو چې که مونږ وجې نه یو سړي عمل ټیک شو برابر شو نو الله به مونږ ته لوی اجر او درجه به راکړي. نن د حقوق العباد دریمه حصہ. اول کې د والدینو باره کې د مور پلار او بیا د بچو، دویم بیا د ښځې او د خاوندو چې د ښځې څه حقونه دي او د خاوند څه حقونه دي. هغه په تفصیل سره الحمدلله د الله او د الله رسول خبرې موږ واورېدې چې الله څه حکم کړی دی د بچو په حق کې، او الله څه حکم کړی دی د پلار په حق کې، او الله څه حکم کړی دی د ښځې په حق کې، او الله څه حکم کړی دی د خاوند په حق کې. نن عام خلق چې کوم دي یو بل عام خلق وغیره د دې باره کې درس ته نو ډېر زیات اهم دی. الله دې موږ تاسو په دې باندې پوه کړي. ټول نه اول زه د آیت سورت چې ما کوم تلاوت کو د لفظي معنی کوم، بیا ترتیب سره انشاءالله چې الله توفیق راکړي تاسو په یوم انشاءالله. الله تعالی فرمایي ارایت آیتا کتیدلې ده الذي اغسړې یکذب بالدین چې دروځي نه قیامت. دا سړی ته پیژني چې قیامت ته دروغ وایي چې قیامت به نه قایمېږي یا قیامت به نه راځي. فذلک بس همدا دی الذي هغه سړی یدع الیتیم چې دیکې ورکوي یتیم ته دیکې ورکوي، بد رد وایي، رټیږي، سپک وایي، کوی شاړه کوی بسه مې پرېږده وغیره. ولا یحض علی طعام المسکین او ترغیب نه ورکوي د غریبانو ته د روټۍ. ښه واورئ ډېر ضروري خبره ده. ترغیب نه ورکوي غریبانو ته د روټۍ مسکینانو ته، نه ده ته وایي چې روټۍ ورکړه غریبانو ته، خپله خو اصل نه ورکوي چې بل چاته لاره نه جوړوي، حالات نه برابروي چې غریبانو مسکینانو ته روټۍ ورکوي. نو فویل هلاکت ته للمصلین منځګزارو دپاره. منځګزاري هلاک شو. الذین هغه منځګزاري هم عن صلاتهم ساهون چې هغوی د خپلو منځونو نه بېخبره دي، سست دي. منځ کوي خو خبر نه دی څه وایم څنګه وایم چاته وایم څه غواړم څه ورکوم څه وعده کوم الله سره، یا بې توکه کوي یا بې ډنګه کوي یا تیز کوي وغیره، خو په منځ یې د مانځه په شان ته نه دی. الذین دا هغه خلک هم چې دوی یراؤون خلکو ته ښایي، صرف د خلکو د ښودنې دپاره منځ کوي. ویمنعون او دوی منع کوي. الماعون ویل کېږي هغه شي ته چې کورونو کې عام استعمال وي، لکه چیني خوراکه، لکه بیلچه خوراکه، لکه ګډۍ خوراکه. تاسو سره ګډۍ ده، لږ غوړي راکم کله غوړي کم شوي دي، یا لږ دا شی دا په ماعون کې راځي، عام استعمال شوي نه ده، وړه استعمال شوي نو کورونو کې دام نه ورکوي. الله وایي دام نه ورکوي. نو دې صفتونو باندې تاسو لږ سوچ وکړئ. یو دا چې قیامت نه مني،
دویم دا چې یتیم ته دکې ورکوي، دریم دا چې مسکین ته نه روټۍ خپله ورکوي نه بل چاته وایي چې ورکه، بلکې بدې ګڼي چې دا غریبان ته څه روټیانې ورکوي. او هغه مونږ چې خپل مونږ نه خبر نه دي، دې دپاره هلاکت دی، د خلکو دپاره کوي او عام شیلونه هم چاته نه ورکوي. یعنې ورکوټه خیر هم د ده لاسه چاته نه رسي، ورکوټه خیر هم د دوی لاسه چاته نه رسي. بې خیره سړی دی، خلاصه یې څه ده؟ بې خیره سړی دی. نو الله تعالی فرمایي دا بې خیره سړی چې کوم دی، دا سړی تاسو لیدلی دا د سړي بدي بیانوي الله تعالی. نو الله تعالی دې موږ د دې صفتونو نه بچ کړي او دا ډېر بد صفتونه مخکې به تاسو واورئ. دا تاسو یو صورت ورکوټه غوندې ما تاسو ته تلاوت کړو، دې دپاره چې تاسو وروسته نور واورئ، بیا دا صورت چې تاسو لمونځونو کې واورئ تاسو ته بیا احساس وکړي څومره چې زموږ معاشره ده، دا مونږ چې یو لکه اوس ناست یو، تاسو میندې دي، خویندې دي، ورونه دي، عجزان دي، بچي دي وغیره وغیره چې څومره دي، داسې رشته نشته چې الله تعالی د هغې حق ښودلی نه وي. ښه ځان پوهوئ، بیا بیا تاسو ځکه وایم چې تاسو ښه ځان پوه کړئ. داسې رشته نشته چې الله د هغه حق ښودلی نه وي. که هغه ښځه وي، خاوند وي، ورور دی، زوی دی، لوسی دی، کړسی دی او فلانی هر څوک چې دی څنګه چې دی لارې کې دی، دکاندار دی، لاروی دی او ډریور دی او کلنډر دی او چې هر څوک دی او هر څنګه دی، الله د هغه حق ښودلی دی چې ګورې دا سړی دی د ده د حق دی، دا سړی د ده د حق دی، دا سړی د ده حق دی، دا ټول حق الله ښودلی دی. یو دا خبره یاد کړئ. دویمه دا یاد کوي چې دې حق پوره کولو نه اول ایمان ضروري ده. ایمان ځکه چې ایمان نه وي بیا مسلمان نشي سړی. دا ځکه ضروري دی چې دا حقونه مونږ نه کافر ډېر ښه ادا کوي. هسپتالونه هلته ښه دي، بازار کې دوکې نه کوي خلک، غلا هلته کمه ده او غوړو کې خلک شی نه ګډوي او نورو شیانو کې د مونږ چې پویو کې شونه ګډو، دا کافر کم کوي د مسلمانانو په مقابله کې. نو هغه د خپلو کې یو بل دپاره فایدهمند دي، یو بل دپاره فایدهمند دي د مسلمانانو مقابله کې. خو چونکې ایمان نشته نو آخرت کې ورته فایده نه کوي. دنیا کې جوړه کړه مونږ نه ښه ده دنیا، خو آخرت کې فایده نه کوي ځکه چې ایمان یې نشته. نو دې وجې نه د حقونو نه مخکې اول ایمان ضروري دی. هغه الحمدلله مونږ شته هم دی او د هغه توجه کول پکار دي چې چېرته زمونږ په ایمان کې کمی نه وي یا چېرته زمونږ ایمان مونږ ایثار نه کړي د زمونږ د نیک اخلاقو فایده مونږ ته چې چېرته ونه رسي. نو دا اول لازمي طور باندې تاسو یاد ساتئ. دریمه خبره، مسلمان به دا تعلق دا کم چې زه اوس مخکې ښایم الله ښایي دا د ایمان په بنیاد کوي. مسلمان به دا ښېګړه د ایمان په بنیاد کوي. دا به نه کوي چې مثلا دا حاجي صاحب دی، حاجي صاحب ما ته یو 10 روپۍ خوراک دی، وایي شرم دی یاره چې 10 روپۍ ورنه کړم، نو دا د شرم د وجې نه ما ته راکړه. دا به د خلک به څه وایي، دا د خلکو وینا د وجې نه ما ته راکړه. دا جنازې ته لاړو، دا بیا ما جنازې ته نه راځي، دا د خلکو نه راتلو د وجې نه جنازې ته لاړو. دا ګورې که نه وجوهات معلوم دي. دا دې وجې نه ده ته واده کې تحفه ځکه وړم چې ده ته یو نسم دی ما واده کې نه راوړي، او چې واده کې تحفه وړو باندې ولیکو چې غلط نه شي چې دا فلاني راوړې ده، ځکه چې هغه بیا معلومېږي نه. نو ښېګړه مونږ د یو بل وینا لیدو کتو وغیره دې دپاره کوو نه. مؤمن به همدغه کارونه کوي خو د الله رضا ده کوي. چا ولیدو یا ونه لیدو، څوک خبر شو یا خبر نه شو، دی به کوي د الله رضا دپاره. څه دپاره به کوي؟ یعنې زه اوس بچی یم، زه د خپل پلار خبره به د الله رضا دپاره منم. زه ښځه یم، زه د ښځې د خاوند حقونه به الله رضا دپاره منم. زه مور یم، زه به د بچو حقونه د الله رضا دپاره پوره کوم. زه زوی یم، زه به د پلار یا د مور خبره د الله رضا دپاره منم. زه په لارې کې روان یم، زه به لارې کې سوچ کوم چې دلته ما ته الله څه حکم کړی دی. زه سودا کوم، زه به هلته سوچ کوم چې دلته الله غوړي اخلم، مچۍ اخلم، چینی اخلم، دلته الله ما ته څه حکم کړی دی. او زه دکاندار یم، زه به هلته سوچ کوم چې الله یا رسول ما ته دکانداري ښودلې ده، دلته ما دپاره څه حکم دی. نو مؤمن به داسې وي. د اوسه پورې چې کم درس تیر شو د ده خلاصه دا ده چې مؤمن به په هر ځای کې ښېګړه کوي دې دپاره چې الله او الله رسول داسې ویلي، الله او الله رسول داسې. ګیره پرېږدم ځکه چې سپین ګیری یم، خلک وایي چې سپین ویښته دي، ګیره پرېښودم دا هېڅ فایده ماته نه کوي. هسې ویښته ګرځوه. خو که زه ګیره پرېږدم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښودی وه، هغه ویلي دي، الله خوشحالېږي، نو دا ګیره چې ژوندی یم ما دپاره د نیکۍ اجر دی.
ما د پر اجر حتی چې قبر ته هم زیرا سره زنه نه کانی قبر ته نزي او ګیره موږ سره قبر ته مزي بهر حال دا د الله رضا د پاره شي نو الله رضا د پاره شي دې پر ان شاء الله تاسو کوی شي کافر چې کوي هغه د دنیا ضرورتونو د پاره کوي ندی وجه نه ته دنیا کې هسپتالونه موږ خو جوړای وای دنیا ضرورت ده نه ته دنیا کې फायदा کوي دې پر الحمدلله تاسو کوی شي تاسو یو سوال کوم نن جواب را ترا کوي دا ښه اخلاق چې دي ښه اخلاق دا چاته फायदा کوي لکه زما ښه اخلاق دي دا چاته फायदा کوي ماته دا سوال دا تاسو غلط جواب راوړو ماته फायदा کوي خو آخرت کې او دنیا کې هرچا بل ته फायदा کوي که زما ښه اخلاق کې کنه دا بدته फायदा ونی دا زما زوی دی دا بدته फायदा ونی دا زما مالک موسیقي دا بدته फायदा ونی د نظر سودا کوم دا بدته फायदा ونی دا زما شاګرد دی دا بدته फायदा ونی دا زما خاوند دی دا بدته फायदा ونی دا زما خزه ده ځکه چې زما اخلاق خدي تاسو چې ته خوش اخلاق سړی نه خپشي وي څومره خوشاله کې دا راشي یا د ملموي یا د سره تعلق وي او څومره صفت کوي چې فلانه سره ډېر خوش اخلاق دی تاسو خو دې خبره وایي خوش اخلاق سره معاشره د پاره پلار د پاره مور د پاره ورونو د پاره خاندان د پاره کلی د پاره معاشره د پاره فائدہ منی کوي فائدہ منی نو عمدا وجدا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کې ټول نه بهترین سره هغه دی چې هغه احسن خلق دغه اخلاق استدي لاره کې روان یو سړی کنځل وکا بس یاره الله باندې پرې وسو وایي سړی کا بل بدی وکړه بس الله ته پر خو ده دوکه وکړه بس الله ته پر خو ده ځنه بچری څو خپل شي او الله به د ملګرتیا کوي بیا ورستو خبره نو خسته اخلاق دا د معاشره هر سړی لپاره फायदा کوي دا خوش اخلاق دي دا هر چا لپاره फायदा مند دي ټیک شو دا اسمه تاسو نه سوال دي لپاره کوم چې مخکې درس باندې تاسو کوی شي اوس ټول نه اول یو څو اصولي آیتونه واورئ تاسو چې تاسو زه خو جوړ شي نن بل سوال کوم چې کله شي 15 منټه زیات ولګي او چې تاسو دې خبره خپ او خامخا تاسو به سوال وکړئ سوره نحل آیت نمبر 9 نه یو څو آیتونه ز تاسو ته ترجمه کوم هغه دې لپاره تاسو ته کوم چې تاسو اول خدا چې دا آیت عموما د امامان په جمعې خطبه کې وایي صرف یو وره امام نه پوښتنه وکړي تاسو دې آیت ته وایي د معنی سره او یا دې مطلب څه دی موږ ویګو ان الله یامرکم دا تاسو عام طور باندې آیت موږ جمعې خطبه کې او یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون او په صفونه برابر کوي دا څه وایي کنه خطبه کنه دا آیت ډېر اهم دی دا ډېر ضروري آیت ده په ورسته یو آیتونه نور نو دا تاسو د الله خبره ده وسی واوري هغه دا ان الله یقینا الله تعالی یامر حکم کوي تاسو ته بالعدل د انصاف هر ځکه عدل کوي انصاف کوي بنصافي مکوي زیاته مکوي ظلم مکوي وځان دی ویلي چې خدای سره کوي خاون سره مکوي یا دکان سره کوي گاګ سره مکوي نه هر چا سره انصاف کوي هر ځکه عدل کوي مساوات نه دی ویلي عدل ویل کیږي هغه برابرۍ ته چې د 15 غنټې مزدوري وکړه 10 روپۍ ورکوم د 100 روپۍ مزدوري وکړه نو دته 10 روپۍ ورکوم دا مساوات ده عدل مطلب دا دی چې څومره کړي ده دومره ورته ورکړه د چې څومره مزدوري کړي ده دومره ورته ورکړه څومره حق کیږي دومره ورته ورکړه تاسو پوښتنه عدل نور تاسو په لغه پوهیږئ نو به حکم الله درکې تاسو د عدل یو بیا والاحسان او د نیکی کولو عام نیکی نه د احسان احسن د ډېر خنه هر ځای کې د ډېر خوالي مظاهره کوا ابدي کې خاصه مقابله پني کوي سره کوا خو کایو بل سره نیکی کوي نو ته هغه نډېره کوا دکاندار دی تا ته خټه مټر واچو نو یو روپۍ په زیاته ورکړه یو سړی مثلا تاسو سره فګړو کا سلام ویل السلام علیکم نو ته وعلیکم السلام ورحمت الله ورته وای هغه نه زیاته ورکړه یو سړی د ملمراغه ته هغه وکړه دی لاړ لکه چې غتا پښتنه کړی ته دا پښتنه وکړه بهر داسې نو هر معاملې کې احسان معامله کوي دا اجازه دا ټول عدل کوي احسان کوي دریم و ایتاء ذی القربى او مدد کوي خپلوانو سره حق ورکوي خپلوانو ته ورکول کوي خپلوانو ته فرضي صدقه نفلي صدقه د خیر رسوي خپلوانو ته
خیر رسوي خپلوانو ته چې ته د خپلوانو لپاره د تکلیف ذریعہ نه یې د خیر ذریعہ وینها عن الفحشاء والمنکر او منکای خلق د بدیو نه او د بهایي نه زه تاسو ته ډایرکټ وایم ځکه دا معنا زه تاسو په معنی باندې کوم منکای خلق د بهایي نه او د منکراتو نه منکر عام طور باندې بد کارونه وړ بد کارونه ته منکر وایي غټ فاسي غټ نه وړ یو سړی لارې کې روان دی او مثلا غلارې کې د ډنډې نیولې ده داسې خوځي هغه ته مکه او څو بخوب کې یا لارې کې ونه راغلي د خلکو ته تکلیف ته د لارې د ونی شاکونه کټ کړ یا بلې وړ کارونه دي هغه فاسي پکې شامل دي فحشا نو دا سړی هر چا د پاره د بدو منی کولو ذریعہ جوړیږي خپل خود خیر کوي احسان معاملې کوي خو بل ته هم د خیر دعوت ورکوي هر وخت د خیر دا یا ساتي دا بل والبغي او سرکشي هر څوک د خځې خاوند جګړه ده خځه زیاته کوي لکه مونږ نه مکو دا څه کوي سړی ظلم مکو پلار ظلم کوي لکه ظلم مکو استاد ظلم کوي دا څه مکو دوه کسانو جګړه ده ته خبر کې دا ظالم دی دا څه مکو خبرن نه کوي بلم نه پېدي سرکشي دا بل يعظكم نصيحت کوي الله تعالی تاسو لعلكم تذكرون دې لپاره چې تاسو نصيحت قبول کړئ امداد الله نصيحت ته تاسو ته کوي څه لپاره کوي تذکرون چې یاد یو ساتي قبولي کوي عمل پیو کوي ځکه ما تاسو اول نه ویلي چې نن درس ځان ساتي ځان تیار کوي د عمل کولو لپاره الله توفیق درکړي مخکې ووري واوفوا بعهد الله او پوره کوي د الله وعده کومه وعده چې الله سره کوي دا پوره کوي موږ چې نکاح کول څه کوو ولا سواده کوو موږ چې نوکری کوو اول کې موږ د دسخط اخلي څه کوو ولا سواده کوو موږ چې اياک نعبد و اياک نستعين وایو دا څه کوو ولا سره وعده کوو الله سره وعده کوو چې الله زما صرف تای مدد کوم بل چا باندې کوم او صرف تای مدد غواړم بل چا نه باندې غواړم نو پوره کوي دا الله وعده بل اذا عهدتم کله چې تاسو وعده وکړي ولا تنقضوا الايمان ممتوي قسمونه خپل قسمونه ممتوي قسم دې چوغ دا پورا کوا ولی بعد توکیدها ورست د مضبوطوالی د اغینا مضبوط یو قسم دی وکړو نو وتړلې شي وعده دی وکړه قسم په خدای یا والله یا څه وچ تا واغسو نو قسم بنه ماتوي ولی نه ماتوي وقد جعلتم الله عليكم كفيلا تاسو الله په خپل ځان ذمہ وار کړی دی یعنی الله بدرنه پختنه کوي ځکه چې تا وویل چې قسم په خدای نو ته الله ذمہ وار کو نو الله و چې ما ذمہ وار کین نو زه پختنه کوم نو دیو چې قسم پورا کوي بل ان الله يعلم ما تفعلون الله کویږي په څه باندې چې تاسو کوي ولا تكونوا تدبر اهم آیاتونه ډېر ګران دي په معنی او په مطلب کې آیت نمبر 9 نه بعد ده دا اوس چې وایم دا 92 نمبر ده 9 نه بعد دا ډېر اهم دي خدان په کوئی کې ګوري الفاظو کې ګران دي معنی کې خو تاسو مطلب ست کوي شرط الله تعالی توفیق درکړي به عزت کوي ولا تكونوا یا مسلمانانو مکه کې تاسو کلتی د اغه خزه پشان دي یا زنانه اوریدلتا مکه کې د اغه خزه پشان دي نقادت چې اویشلا ولا غزلها خپل رسي مکه خلکو د وړایو نه رسي جوړولې اوسم د کلو کې دا بندچان یا دا قاعده خلک کوم دي دا کوچیان وغیرہ یا د امر رسي وخت یا د بلو وخت نو هغه خځه په شانتي مکه گئی چې اوشلې خپل رسي څنګه من بعد قوت رستو د مضبوطوالینا انکا تا ټوکړې یو خځه یا یو سړی د مثلا هغه رسي جوړه کړ خپل جوړه کوئی ګندل ټول ورځ کې ولاګوله او شپې ټوکړې ته وښلا ولا نو تاسو غلط کار یو ورځ دمو لګوله او ستړیم شو رسي دی جوړه کو خدي مضبوطه کو به وښلا ولا لو داسې مکوي کم کار چې جوړ کې ورانه وای ما کم څه چې جوړ کې خو کې هغه ورانه و ما ویلی تاسو کنه کم دې په لشي وای زه خو نه وای ما تاسو بیا وختنه کوي اوس دا څه مطلب دی دا انتهایی ضروري ایتونه دي کو ګران ډیر دي الله دې ماته توفیق راکړي چې اسانه جبه کې تاسو کوئی کما او تاسو ځان کوی وای ما کنه مخزيګه خلک هم د سره به خپل هم د سره کوي تتخذون ايمانكم جوړوي تاسو خپل قسمونه
دخلن په خپل منځو کې د دخل کېدو ذریعہ بینکم په خپل منځ کې دخلن بینکم په خپل منځ کې ذریعہ د فساد ان تکونا دې لپاره چې شي امه یو ډله هي چې هغه اربع غالبه ده اوچته ده من امه د بلنا خپل قسمونه ذریعہ د ګټي یا د ننوتلو ذریعہ م جوړوي ځکه چې دا زورور عموما فائدې اخلي د کمزورونه معنا خدا شو مطلب سره ما دا زمکه دا ما د سره خبرو په پښتو دی یلا دا په 1 لک روپۍ دا زورور دی الله کده ته ورنه کې زه به 1 لک لس سره درکم دا سیمه کوا دا لور دې زما خوخه ده دا ماته یزوی ته راکا او ما خبرې لا روان دي دې په کرانه نه وته دې په کرانه نه وته او قسمونه یو کړل چې زه دونه ډېر مخلص یم زه ډېر خیمه نو الله وایي د خپل کې خبره روانه ته پکې مره دغه زورور دی ملک ته خان دی بل دی پیسې دي بل څه دي نو تا خو د دې سودا یا د دې رشتہ خو خراب وکړه کنه الله وایي داسې مکه داسې معاملات نور دا ټولې دنیا کې د خپل قسمونه د بل د جوړي د بل د سودا د بل د رای د بل د ملګرتي هغه کې ورننه وزما ځکه چې دا یو ډله زوروره ده پیسې ډیره ده یا بدمعاش دی یا بل دی نو ته خپل په زور باندې دا بل حق وایي صحیح ده بل نوکری راغله لس نوکریانی او لس غریبانان دي یو به د فلانی صاحب سفارش ته کار به چا کیږي عائشہ وسی الله وې دا سم دغه یا زورور ده هي اربع هغه زورور ده هغه د بل حق وایي حق د غریب او هغه د زورور هغه سره ته منبر ده یا پیسې ورکړي الله وې دا سم دا چې مثالونه د دنیا زرګونه د وزر کولای شمه دا موږ چې کم کوو د خپل علاقو کې وړ کم شو که هتراغه وړ کم شو وغیرہ نو موږ غریبانو کور کې بغړو ملاو شي نشي ملاو خدا مالداري کور کې نه کمی ول نه کمی هغه ټلیفون کوي امین ته ماده به په پوری وساته یا دما غوړ به راځي راوړ یا غ پولیس ولم راوړ یا هغه مې دوه جګړه شو دې دوه جګړه شو دې لاړو ظلم ور سره وکړو دې لاړو تاړي کې ریپورت وکړو خدا بل ته ملک صاحب دی افلانې صاحب دی دلته تمندار ته ټلیفون وکړو یا د ایس پی ته وایي نو دا مالدار دی دغه په کار چلیږي یا د مشر دی یا د منبر دی ارڅ چي دی خدای کار چلیږي نو الله وې داسې مکو بل حق مواه د خپل زور په بنیاد د خپل پیسو په بنیاد وغیرہ تفصیلی به نور ډیر دی انما یبلوکم الله به الله تاسو امتحان خلی پدې تاسو خدا وړه معاملې ښکاری خو الته دی لازمي چې تسکه دی غریب سره خا امتحان یوازې جمعات کې نه دی چې تم ما ته خکې که خنه کې دلته بازار کې لګي دفتر کې لګي کور کې لګي ان دی الله امتحان خلی چې دلته تاسو وګړه د معاملې کې تاسو کوم شي په دی باندې دا اوس حقونه دي دا حقوق العباد دي حق رسیږي د قابل د تخپل زوی او ورما په پلانې ما مخکې کوا دا پلانې جوړه ته د فلاني د کار ما کوو مخکې کوو دا چې حق د نو حق ته ورکړي د حقوق العباد وایي دا او دا چې الله وایي دا څنګه نه چې دا په چانس شولتا دا یو نو کوي ورکړ چاته یا دا پندور په فائدہ دی ورکنه الله وایي ليبلوکم د تاسو آزمائش دی ورکړه دا تاسو ته تلل کیږي د تاسو سره معاملات کیږي د دې محکوم او بنیاد باندې قیامت کې اگر ته خیمه چې څنګه قیامت کې مخکې تاسو وره بیا الله فرمایي وليبينن لكم يوم القيامه دې لپاره چې دا خامخ ظاهر کی تاسو تعالی د قیامت په ورځ تاسو به ته خوشاله چې ما مونږونه کړی دي تهجد مې کړی دي حدیث یې ما صدقې مر کومه الته بالا نه بل مقدره کوي چې تاسو ورته حق د فلانی کې دوه تا وهله دي تا فلانی سره زیاته کړی دي او خو دې الله وی وليبينن لكم يوم القيامه قیامت کې ورته د تخیمه ده چې دا زیاته دي کړو دا ظلم دي کړو دا سختی دي کړو دا حق دي وهله وغیرہ بیا الله فرمایي ما كنتم فيه تختلفون او چې تاسو په کې اختلاف کو دنیا کې تاسو جګړه وکړه کړي کنزل هزار وغیرہ او آخرت کې وځدا تخیمه مخکې
ولو شاء الله لجعلكم امه واحده كذا الله فخوي تاسو به یو امت جوړ کړي وي ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولكن الله چاته هدایت کوي او چاته نه کوي او ولتسالن عما كنتم تعملون خو یاد ساتئ تاسو نه پوښتنه کیږي د هر هغه عمل چې تاسو یې کوئ د مانځه یوازې نه د حج یوازې نه د روژې او د ګیرې یوازې د هر هغه عمل چې تاسو یې کوئ د دې الله تاسو نه پوښتنه کوي مخکې واورئ ولا تتخذوا ايمانكم مجړو خپل قسمونه دخلا بینکم په خپل منځ کې د یو بل داخليدو ذریعہ دا ډېر خطرناک آیات دی دا خاص کر زموږ د مذهبي خلکو لپاره ډېر خطرناک دی ولې مجړوي فتزل چې ته اوخوي قدم بعد ثبوتها ورست د مضبوطوالي د اغینا وتذوق السوء او وبسکای تاسو تکلیف سزا مصیبت بما صددتم فاغت چې تاسو ایثار کړل خلق عن سبیل الله د الله د لارنا دا ډېر خطرناک آیات دی دا تاسو بیا زده کوي بیا د خپل مولانو صاحبانو ته ماته مول وایي بیا نور ته وایي دا سړی ما کوئی کو چې مثلا ما د ته وایي چې 2 رکعاته ته دلته د موږ په دې طریقې کوا دې لاړو دورته وایي چې دا خو غلط وایي او دې ایثار کړو نو الله وایي چې دا په لیک څخه لارې تلو کو ته ایثار کو نو تا ته سخت سزا درکوم تاسو اوس پوه شئ هر نیکینه چې څوک یې سره ول کوي بما صددتم عن سبيل الله تا د بندولو د وجنه خلک ایثار شول تا د وجنه تا ویل چې مکه وای تا ویل چې داو کوي لکه څنګه دوی د امام څخه پوښتنه وکړه همداس یو بل سړی براشي هغه یو خبرو کې دلته ماته د جمعات کې پروګرامو تاسو د دې جمعات کې ناسړکی تقریر کو بیا ماته اوم ویلي او را طریقه نه مخو قسم خوري قسم چې اچا تقریر کولو چې قسم په خوده د زخ زور سره قسم یو کو چې د بار ربیع الاول د رسول الله صلی الله علیه وسلم منو کړی دی او دا سنت یو ګوري قسم خوري او دلته الله څه وایي لا ولا تتخذوا ايمانكم مجړوي دا قسمونه ذریعہ د دې چې خلک درته په عمل باندې راشي ته چې خلک ایثار کوي ته چې خلک په عمل باندې وښ کې او عمل د الله او د الله رسول نه نو الله به شدید ترين سزا ورکړي دته جماعت مې اوریدو د خپل غوګ اوریدلې دا د کوم کې ولاړو مڅ ته څه وتل وو بدل مخکې خبره ده اته دې موږ دلته ترجمه کوله نو ما په خپل جماعت مې نه پیژنم چې کوم دی هغه اوس هغه تقریر کې وایي دا دغه الفاظ دي چې ابو طالب جنت تزي او قسم په خدای چې جنت ته بزي او کده جهنم ته لاړو نو زب ذمہوار یم او داسې ورته ودرې کوم او د جهنم نه ایثار کوم نو دا خدای الله نو ضرور دی نعوذ بالله دغه جلابي بزي او ته وایي چې نو دا غړ داوا سي او قسم خوري دا ما په خپل الله غواړي په خپل قبول نه غواړي یعنی دا علاوه ده تاسو ځکه وایم تاسو قران ورې ګوري یو موضوع چې تاسو واوري تاسو حیرانی کوي ته دومره خبره قران کې او دا ایتونه په خپل قرانونو کې پوه کې ګوري نو الله فرمایي چې تاسو عذاب وسکئ ته هغه چې خلک ایثار کوي ولکم عذاب عظیم او تاسو لپاره لوی عذاب دی ځکه چې خلک مدرسې ملاري نه ایثار کوي مثلا سړی رافع یدین کوي او ته صرف د ضد په بنیاد د ایثار کوي خو ته خو هلاک شو کنه هغه لاړو کړه ماته طالب وویل د طالبانو سره ماډل لانجی کړی بیا به دمکانې مر کولې الله سره بچ کړي نو هغه وایي چې موږ چې دمکه وکړو نو د عام خلک مرید د خپل ظلم د تاسو کوي وایي هغه جنت ته ځي وایي هغه عام خلک په مرید کو جنت ته ولاړ شي نو ما ورته هغه جنت ته لاړ شي ته به چرته ځي ځان غم کوه هغه جنت ته لاړو هغه لاړ شي هغه لاړ نه چې هغه ته به چرته ځي نو تا په سړی ایثار کو یو عمل نه دیو جهنم ته برابر کو یا د جنت ته برابر کو ځان غم کوي چې ته به چرته ځي دا څه وکړل مخکې واوري ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ما خلي الله بواده باندې دا دنیا لگا
اوس دا الفاظ کوم ډېر اسانه معنی څه ده تا بدلته نو کړی دا پیسې اخلي تنخواه ده جمعه کې امام یا بلته کې پیسې اخلي نو چې ته خلکو ته ګره الله گواه دې په دې کله ما تاسو یو سل زر کسان لیدلي دي چې زور ته وایم چې مو چې تر ازما سره کېنه پړتل شته وای دا فائدې شته نه په دې کې وای او شته نو ولې نه کوي وای ټول مونږ امامت نه کړی دی خلکو ته مې ویلي دي چې نشته نو زه څنګه وایم چې شته او چې اوس یو کوم نو ما په جماعت نو باسي نو چې مات نو باسي په تنخواه باندې دي نو کاروبار خراب نو دلته الله دا وایي ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ما خلې پیسې د الله په دې آیتونو یا د الله په دې وعده باندې نو تا ولا پیسې سار کړې ته بل څه نه سار کړې دا معلومه وي دا ټول ته خپته دې ټول ته خبر دي دا ټول چې څنګه چلته خو دلته ټول مو یو خبره مونږ کړې ده مونږ غوښنه څنګه وو نو خیر شو مخکې واره انما عند الله هو خير لكم الله سره چې دې اړ خدي په الله اعتماد وکا ان کنتم تعلمون کچری تاسو په دې باندې پوهیږئ ما عندكم ينفذ چې تاسو سره دا به ختم شو ما عند الله باق چې الله سره دې باقی دي ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون او موږ به خبردل ورکو هغه چاته چې صبر کړی وي دا هغه اعمال چې دې کړی وي کوم چې ښه اعمال کړی وي موږ به دا غي ته بدل ورکو دا عام اعمال دي ګوري دا موږ د رجا زکات نه د عام اعمال حقوق العباد بیانوما من عمل صالحا من ذکر او انثى چا چې عمل وکړو د نیک عملنا کسړې می که خذوی فلنحيينه حیاتا طیبه زندگی ورته خستو ژوند دې کې یو خبره نه ده فلنحيينه حیاتا طیبه پاک زندگی ورکو ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون او بهترین بدل ورته قیامت کې ورکو چا چې ښه عمل وکړو دا عام معاملاتو کې ده عام معاملاتو دا کوم چې وو صبر را بیانې مخکې واورئ ډېر عجیب آیتونه دي ډېر عجیب الله دې تاسو کوی کی سورۃ الروم 38 نمبر آیت ته 39 40 او 37 واورئ هغه ډېر عجیب ده دا بنیادی آیتونه دا تاسو څنګه جوړي الله تعالی ته د الله داسې نه غوښتي چې سره موږ او د سره حج زکات کوا بلکې ته د الله داسې خوښي چې تا بازار تا کور تا کاروبار تا منډي تا خوانتوب تا خزیتوب تا ورورتوب تا وغیرہ ته خوښته شي د الله په نسبت ولې دغه پښتنه به الله او دا تاسو خیر نه قران او حدیث نه الله فرمایي سورۃ روم کې فآتذ القرب حقه ورته خپلوانو تخپل حق موږ ورکو موږ خپل خويندو ته میراث ورکو لونو ته ورکو خزي ته مہر ورکو ابي ورونه او خپلوان داسې ډېر کم خلک دي داسې دا اصل نیک ته اته حج گزار نه دی حاجی صاحب نه دی هغه مولوی صاحب نه دی هغه ډاکټر صاحب نه دی دا حق ورکړي دا یو والمسکین او مسکین ته هم د مسکین هم حق ته ګوره حق ورکړي دا دغه حق ته چې غریب دی او تابند الاز مایشه چولې کغه الله غریب کړي دی هغه په خپل ځای کې ازمایش کړي خو کته الله مالدار کړي دا غینه نو ته ډیر ما حق د الله په نسبت باندې ملامت دي دغه چې ته کور کې خپل کور کې الونه ملاوي کنه ولله دې پښتنه کوي وابن السبيل او د مسافرو ذالک خیر دا خدای للذین خلقوا د بار یریدون وجه الله چغه اراده لري د الله درازه تاسو کوی کې د تاسو ته غسر موازنه ذکر کوم چې پوي شي یعنی تاسو کو الله رضا غواړي ځکه کوم د سروجه ساتي نو دغه طرف ته فکر وکړئ ګوره دې طرف ته فکر وکړئ واولئک هم المفلحون دغه خلک کامیاب دي وما آتیتم من ربنا غت چې تاسو ورکوي ډیروالي د پاره دا غایت چې زار مشه تاسو ته قائمه اوس معنا اوري بیا کوئی شي هغه مال چې ورکوي تاسو ډیروالي د پاره ليربو فی اموال الناس چې تپ خپل مال ډیر کی فلا يربو عند الله د الله په نسبت باندې نه ډیریږي دا د سود په خلاف لومبنه آیت ته د سود د حرام کې دوه لپاره په قران کریم کې لومبنه آیت دغه ده چې کم مال کم خګړه تکای دې لپاره چې هغه ما سره دنه زیاته وکي الله وې دا مکوا دا سود ده
لیربو ربن لیربو ربن لیربو ربن ټکه د سود ده داسې سود مکوه چې بل سره خګړه کوي د دې پاره د ما سره بیا زیاته وکړي زبد بکری چینیو سما دا ماته دازه چې اوس کوم کور کې اوسېګم یو نیمه خبره زه د کور دې لپاره نه کوم چې د کور پردیش کار کوم بلکې دې لپاره کوم چې عمل درست شي تاسو ټول فلاني کارولې نه سي مونږ تللم ډېر مشکل دي ولې څه مشکل دي په چار کار کا چا کار دي نو چینی وړي نو کلاړ نه چې د پورې خان او خالی لاس په پلان شي نو هغه غریب خو بیا تللو نه پاتې ده یا غریب کرم یا څوک نه دي ځکه چې هغه کار چې زینو هغه څه وایي نو دا الله وایي دا تاسو سود کوئ دا یو بل کرے چې وړي راوړي دا تاسو دا صدقه نه کوئ که تاسو صدقه کولای مالک دې غریب پوښتنه کوله کنه چې غریب څوک دی چې کله د وکیل چینی لګا واسطو کله چې ګوړې چې اس کی چینی ته زړه شوی مونږ نن غوخه پخ کړی دا کې چې دا غوخه نه پخ کړی دا موږ چرته کړی واده کو حال نیسو نو دوه کسان مګړ کې درولي چې غریبان رانه شي او ماشومان چې ترانه شي ګور چرته سوالګری رانه شي ګور ترې سره اته موږ غلط تنظیم کړی او لیسکیم ګورو چې صاحب بسپی مسکو غیر پلانې خاص کر ډاکټر چې پکې وي ډاکټر دی او کمپیوټر دی او پلانې او گورنر دی او پلانې چې دا شی پاتې نشي وغیرہ او الله دلته سوای دا مکوي دې سره تاسو مال نشي ډیرولای دې سره تاسو د نور غربت راځي د موږ د مشکلات دي دا وجه نه چې موږ نه دي کړی هغه په قرض کې سزا ده خدای زموږ د دنیا کې د معاملات داسې دي موږ چا د پر فائدہ من نه موږ حقوق العباد نه دي پوره کړی موږ یوازې ځان نه خبرو په خېټې نه خبر به الله تعالی فرمایي وما اتيتم من زکات کتا سو ورکې د زکات په بنیاد یعنی د الله رضا لپاره تاسو هغه ورکوي نو فلا فرمایي یریدون وجه الله فاغي تاسو د الله رضا غواړي د الله رضا لپاره کوي فاولئک هم المضعفون دا خلق دي زیاتون کی دي د خپل مالونو او د نیکیانو دا وګورئ دلته څه ویل دا نه دی ویلي الله چې تورا کته نو فنه زیات وکړلو هغه خپل ځکه ثوابونه دي په خپل ځکه بیان شوی دي نو چا نه کړي ډېری کړي یا مال یې چا چې د خېګړه وکړه وجه الله د الله رضا ده پاره وکسان دي چې قیامت کې به الله د عرش لاندې سوري لاندې وي بل سورې بنوي هغه کې یو هغه سړی دی چې په دې لاس صدقه ورکاو دا بل خبره هم نه ده دومره په پټه باندې خېګړه وکړه او بیا دا د سورې روم آیتونه شو اوس تاسو حدیث واورئ د تشریح کې تاسو به حیران شئ یقین وکړئ او عمل کوشش کوئ او دلته فیصله وکړئ چې ان شاء الله زب ځان اول خزه د پاره خزه د خاوند لپاره مور بچو کله محل دا دنیا غاب دکاندار زب هغه لپاره خسرم بیا تاسو ګورئ چې جواب کیسه کیږي تاسو نن یو ټرای وکړئ ځان تعریف نه کوم چې تاریخ رانه شو یو ریډي ولنه تاسو هغه والی دا ټماټر یا مثلا بل شي چې خرڅي 100 پیسې شوي 200 روپۍ یا 100 روپۍ یا 500 روپۍ یو روپۍ زیاته ورکړي او خالص هغه زاده پرونه چې هغه ګوري سبا موږ سړی ټماټر خلک تاسو څنګه ټماټر ورکړي او تا ورکړي کیو روپۍ ده او هغه د الله رضا لپاره ورکړي نو دلته سبا چې اته د ټماټر طریقې نه وتا ته پټ غوډه خراب ټماټر ممکن نه چي ان شاء الله نو ته یو ورته روپۍ د الله رضا لپاره نور تا پورته ټول مخسته ټماټر راځي کاغه به بیکاره چی مله تعالی وتا ته په بیکاره کې به برکت واچي الله وتا ته موږ کې خوند واچي الله وتا ته موږ کې د خیر او موږ کله پور کې خوراک وکړو او د خېټې درد کوي وای د فلانه شی مون خړلې ده شی نه خراب ازمږ نیت ارادي چې حرام کې چرته ګډوډ را نشي اگر تعالی سخاتی اگر تعالی تکلیف پایس کی تاسو الله په نس دا وکي الله دې موږ ته ما ته به تاسو توفیق راکړي چې الله په نس باندې وکړو نو بیا الله اوس مکه تاسو حدیث وره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا اوس حقوق العباد دي دا حقوق العبادت رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه کوي فرمایي مسلم شریف حدیث ده چې د شهید په ټول ګناهونه معاف شي اوس ګور شهادت نه لوي نیکی درجه شته تاسو معلومه ده چې نبی نه بعد درجه د شهید ده نبی خو مونږ کې دلې نشو دغه بل پیغمبر ور حزینه خو شهید خو کې نه شو کنه نو دا لوی درجه ده
نو الله وایي دا د بل سړي قرض دا د شهید تم نه معاف کوم ځکه دا د بل حق دی ځکه چې دا د بل چا حق دی دا نه معاف کوم ځکه حقوق العباد وایي بل اورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شهید ته به ټول ګناهونه معاف کوم خو که چا سره زیاتې کړې هغه پوښتنه کیږي ځکه چې زه به خپل حق معاف کوم کنه مونږ نه کړې معاف کړې حق نه کړې معاف کړې کنه نه کړې معاف کړې بلګاری کړې معاف کړې بل نه کړې خو دلته خدای د سړي حق وهله دی هغه څنګه چل شو تاسو اندازه لګوئ د شهید درجه ادم منځګزار بلاغه نه ورسته ده د حاجی صاحب وغنه لا ورسته ده د بل نکی وغنه لا ورسته ده بل تاسو اورئ ډېر خطرناک حدیث دی تاسو بار بار اوریدلې وي ولې په دې توجه اورئ چې زه به یم دا سړی دا تاسو دا تصور کې دی حدیث ډېر معافي غواړم تاسو د سپینګلو نه خاص کر خدا تصور کې دا زه یم رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه تاسو غریب پیژنئ صحابه کرام عرض وکړو چې یا رسول الله مسلم شریف کی دو زیادہ حدیث ہے 2581 6579 دو زیادہ حدیث راغله ہے مسلم شریف کې مطلب دا چې اهم حدیث ته او صحیح حدیث ته غریب پیژنئ و یا رسول الله موږ وخت ته غریب وایو چې پیسې مې نه وینا زما امت دا غریب نه ده نو څنګه یا رسول الله زما غریب دا حدیث ما بیان کړی هو وای غریب هغه دی چې قیامت په ورځ براشي او د سره به روزي زکات حج نفلونه تهجد فلانه نکاح بندلې وراوړي خو سړی و دنیا کې کنه نکاح نکړي دی راوړي خو یو بل سړی ورپاسي و یا الله د زما زمکه نیولې و نو الله ورته چې ورکړه د خپل حساب نه دی خپل نکاح نو ته پیسې ونی ځل ته نکاح نه دي نو دا خپل نکاح نو څومره زمکه یو جری یو کنال یو مرله یا درونه مونږ چې نیولې دي دا ټول د دومره نیولې خو د تور کنه د تبا پیسې حسابو کی د آخرت کې هغه اعمال به د تور کې دا لاړو دې براشي وای الله دمه د دنیا کې کنځل کړو او زه غریب او ما یا کمزور او ما بدل نشو ور کولای هم به عزت کړو نو الله ته پته چې کړی دا وی خدای ته ورکړ ته ګمو بل براشي خدای مثلا ابو دې الله ما ته حق نه ورکړ ما ته حق وختو نه ورکړ وی ورکړ د مو دغه حقوق العباد دي حقونه دي کړه بل براشي ابو واخي حتی کې دا نکیانه به سره ختم شي راغله ډېر مالدار و دا خو ختم شي یوازې مو دي بل براشي دی وخت و یا الله ما سره پلانې زیاته کړو یا پلانې حق نه ورا کړو یا ما د ټماټر تعلل نو به پکې خراب چوي یا پیسې را کولې وی جالي مو ماته پکې پټ موتی خو دی یا بل نو بیا نه لا ورته توکل دې ورته یا الله ما سره پیسې نشته لکه ختم شي زه سوکم هغه ته وایي تا ګناهونه دي ویا او خدای ګناهونه په دوه واچو هغه دوه ټماټر یا یو ټماټر د هغه ګناه په دوه باندې ورواچو نو هغه به د بدل کې خوشحال شي ځکه چې ګناه نسبک شو او دا به د ګناه نه درون شي نو دومره به درون شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې به جهنم ته ورسېږي دا څوک حاجی صاحب دا څوک تعجود کول دا څوک صدقې کول دا څوک پلانې خو د خلکو حقونه وهل تاسو پوهیږئ د حقوق العباد څنګه دي دا د الله بني څنګه دي دا الله خبره مو ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره نه مو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا سره مسلمان نه دی چې د خوا کې کور کې غریب دی هغه وګه دی او د مور سملس دا عجیب حدیث دی تاسو یقین پر مو کوي چې نن حدیث هغه تاسو اوري او تاسو به عمل وکړئ دا معاشره به رنگین شي ته به رنگین شي او که ځان ته وګورئ چې زبردست یم نو موږ نه ذات هلاک شي ګناګاران غوسره شته نه دي مثلا زه ډاکټر یم زه سړی د دوايي ورکوم او داغه پیسې کیږي مثلا 2000 او زه نه واخلم 2500 په 1500 هم درته ځان ته سره ورو قیامت کې هغه ما نه اخلي ابو غواړي ولا او زه په باندې ما چې ورکوم تنخواه قلم زه 8000 لزر شل زره 25000 او یو ورځ ما په کې به چټي کړی دی یا به حق نه دی ادا کړی نو الله به هغه پوښتنه کوي نکل می وه الله به پوښتنه کوي سبق خیمه او حق می ادا نه کو الله به ادا کړه دا بل حق وه دا بل حق تا وه الله دې دنیا کې د مسلمان او د معاشره داسې کلی جوړ کړی دا
چې تاسو اندازه نشئ لګولی چې دا څومره ښایسته خلک دي دا مسلمانان دا خو مونږ وایو چې داسې یو بدقسمتي ده زموږ بل حدیث واورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بهترین مسلمان یا بهترین اسلام چا پوښتنه دې وکړله چې کوم اسلام بهترین دی فرمایي هغه څوک چې سلام اچوي په هغه چا باندې چې پیژني او کوي پیژني نن سبا څوک سلام اخلي نه اچوي په خود نه او دا سلام یوازې په خولې نه دی دا سلام یو لوی پیغام دی السلام تا باندې د ما طرف نه سلامتی ده تا باندې د الله طرف نه امني سلام د الله صفاتونو نه صفت ته سلام تا باندې سلامتی وي یعنی دا سره هر چا لپاره د خیر باعث دی حتی چې خلینا هم دا اچات السلام علیکم او دا روټي ور کوي هر چاته چې طاقت رسي تطعم طعام روټي ور کوي او سلام چې هغه اچا باندې چې پیژني او کوي پیژني خدای سلام اچي صحابه کرام په بازار ته وتل د سلام اچولو د پاره دغه یو سلام باندې لسنه کېانی چې برکات او شیشن شي چې رحمت الله جوړ سره مدیر السلام علیکم لس ورحمت الله شل وبرکاته دیش دلی کانی بگتل بارا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کم سړی چې چانه دنیا کې یو تکلیف لري کی قیامت کې والا تعالی د دنا هغه سخت ورځ کې چې الته وبال څه سره نه وي الله به تکلیف لري مثلا ذکردار ماته چارا کړ زوګه چارا کړ کپڑے نشته چارا کړ لارې کې روانه یو سړی سم امداد وکړو یا بل غریب دې کور کې خزه خپل پردي وغیرہ او هغه سړی چې دنیا کې تندست باندې ازادي راوړي الله په قیامت سفر او ټول آسان کی وګت سفر 50 رکعه هو یو ورځ او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسلم شریف حدیث ده چې څومره پورې یو سړی د بل په خدمت کې لګي دا جهاد فی سبیل الله کوي د بل په خدمت کې چا د پاره چې روانه دا په خدمت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تواو کو اعتکاف کو ناس اعتکاف ته سره او تراوی ما باندې قرض دې اګرداري تنګړې وې راځه ور سره لاړو معاملې ورته حل کړ نو چاونه پوښتنه وکړه چې عبد الله دا تاسو په اعتکاف دې پرې بدل وای مسله اعتکافونو ثواب وګټه کله په جمعات کې ناس نه یو اعتکاف او ما د سړی مسله حل کړه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی دي چې چا د بل چا مسله حل کړه الله بسل اعتکافونو جو بدل غته ورته ما سره اعتکافونو وګټه دي ته وای حقوق العباد دي ته وای مسلمانی موږ جمعات کې ټوپۍ په پلاستیک په سر کو چې دکان ته روز او مکه چې څنګه تللی روزي کې ختمونه او تراویح او ورزش تراویح نه دي ورزش ته ورزش یو کو جمعات کې سبات یا روزه مگر هیڅ شپه باندې او مگر یو چې کوم هیڅ بدل نه شي دا ټول دنیا ولټو ځکه کله وایم دا خبره تاسو ته بار کړی دا چې یو نسواري و یو نسوار نه کوي ټول قران یې ورته یو نسوار نه کوي دوکه به نه کوي دروغ به نه کوي وعده خلافی به نه کوي نو دې څه پیدا چې تا د دنیا کې عبادت پیدا درنه کړه تا د آخرت کې پیدا کړیا او حقوق العباد به خاص کر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری شریف حدیث ده تاسو کې بهترین مسلمان هغه دی چې هغه ژبه او خلینه بل مسلمان محفوظ ده هغه ژبه خولي ده قربان جان په خیر السلام علیکم ستړی مشي خوش مزاج ده خوش اخلاق ده خوش تندې ده تندې کلاو ده هر چا سره په خندا او په خوشحالي خبره ده خو دکاندار ته ورځي چې وانه خلې نو ورته کنځلم کې مخکې تیر شهره نه ځه یعنی جګړه ده بدل سره جګړه لارې کې روانه جګړه په ګاډه چلای جګړه په سیټ کې نه جګړه نه دا مسلمانانو کردار نه ده الله دا کردار نه ده خدای اوس تاسو یو څو اعمال نور واورید الله په دا خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې دنه مخکې تاسو د الله واورید بیا تاسو نه پښتنه اخر کې کومه چې حقونه څنګه دي یا موږ حقونه پوره کړی دي کومه هڅه بس موږ نه کوو چې ساتو حج دا الله سره تعلق دی دا ولا موږ اسمه الله دې وکړي معاف دا خدا الله بدلږي چې بل چا لپاره څومره فائدہ مني یا بل چا لپاره څومره نقصان دي تا بل چا لپاره څه کړی دي د دې ډېر یې شلونو زرګونو مثالونه درکولای چې مولا دې معافيو کې موږ ته الله دې موږ ته معاف کړي دا روډ باندې چې دا ګاډي چلاوي تاسو
داسې ګاډي مثلا څلورو لاینونو کې روان دي وروستو لاین روان دي هر یو ګاډي د مخکې مخکې بلکې د پولیس پټک ته چې راځي ته به لاین کې روان بل بس راسته ځان دا د مسلمان کردار نه قطار کې ولاړ بل په داخلي نه بل کوشش کوي چې زموږ کې شي او یا وجه ته لار ګوري زوج الله وې داسې نه داسې مکوې تاسو بل حق ما دا حق ورکول دی او کلوې دی لکه چې الله ګوري نو الله سره حساب کتاب دی هلته د منشي سره خو حساب نه کوي چې ما بلی کی او د الله حساب او من يعمل مثقال ذره خيرا يرى د ساری برابر چې خیر وکم رسیږي او ته خبرې کې دا کنه بیا الله فرمایي سورې حجرات کې دا تاسو سووري چې مؤمن څنګه پکار او تاسو د بچي خاص کر او کورونو کې مختصر ہوتے معنی څه ټیم شروع کړو 10 منټه استادي فضا صحیح الله فرمایي یا ایها الذين امنوا یا مؤمنانو دا د الله د خپلوالي आवाज دی یا زموږ باندې ایمان راوړونکو یا منځګزارو یا قران ته راغلي خلکو ځکه مؤمن ایمان دی راوړل د خپلوالي आवाज دی یا مؤمنان ان جاءكم فاسق بنبأ كثير راشي تاسو ته یو دروغجن فاسق دروغجن یا دروغ یا خبره جګړه کوي جګړه جوړي بنبأ په یو خبره سره فتبينوا تحقیق وکړي دا د خدو جګړه ټول د آیات د وجې نه دي بالکل 99% د زنانو جګړې د دې آیات د وجې نه دي او د سړو د ماشومان ورسره ولی ان تصيبوا قوم بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين تاسو به قوم ته تکلیف ورسوي الله په دې باندې شرمېده وای خورې تاسو خدا خبرې کولې وای دوی ویلې وای د دې پلان ډین کړي او تا خورې ته او د خدوم د شوق دی یو بل خبرې د شوق سره سره ځنه سړی داسې خزنی مزاج وي هغه د یو بل خبرې رسي نو الله وای چې چا درته خبر وکړه تحقیق کوا اول نه د جبه مر اخلاصوا یا کوتک مر اخلا یا ډانډه مر اخلاصوا اول تحقیق وکړي د سړی ما ته خبر وروړه سواله ولې د دې پښتنو کوم د رښتیا دي دروغ او چې کله پښتنه وکي او ون بګي دروغ بلکې ورسره ځان نه تړلی هغه به خبره د خیر په بنیاد کړي او دغه شرط نه جوړ کړي واچي وایي ولې غفاسي دغه مصیبت ده بالکل د انګورو د خاصي جګړه باندې ده د ننګیانو او د ننګیانو جګړه باندې باندې دي وغیرہ وغیرہ دا ټول یو بل خبر نه رسېږي همدا چې سړی اجزه تاسو په پلانې سره لګیو دا خبرې کوي او د ما په سیدا ویل نو دغه چې پښتنه او کما او وغیرہ الله وې دا سم کوي د دې یو لوی شان نزول واقع ده وخت مختصر ده نو دی باندې تاسو پوه شئ تحقیق کوی علاوه څو کوم چې درته خبره راورسي یوازې دا نه چې معاملاتو کې خبرې دا ځکه تاسو ته کوم بیان کوم د دم تحقیق کوی چې دا خبره واقعي الله دا کړه الله نه ده د رسول الله دا کړه رسول الله نه ده ځان نه وکړه د ملاسم زما خبرون تحقیق کوي د آیتونو لپور کې راړوي چې قرآن کې ستدي کې ځان نه وایي یا د حدیث بیان کوي چې پښتنه وکړم چې د بخاری او مسلم هغه راکړو یا ما خزرم زوګرم چې دا شته کنيشته نو تحقیق کوي کني خیمان وای دا ورسته همدې ځان نه خبره مې نه ده هرچا بل واعلموا ان فيكم رسول الله کوئی شی تاسو کې پیغمبر ست ده لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وحبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون الله فرمای تاسو کې رسول الله یعنی دین د رسول الله احادیث د رسول الله پیغام د رسول الله موجود دی او تاسو بزرونو کې الله ایمان خوګواله اچولې دی خو کړه دی الله تعالی او تاسو بزرونو کې الله کفر او فسق بد ګڼلې دی نو دغه خلک دي چې دا پسخې لارې مونږ کې دي کم چې هغه د الله او د رسول خبره مانی ارچا خبره باندې یقین او اعتماد نه کوي تحقیق کوي د خبرو بیا الله فرمایي فضل من الله ونعمه والله عليم حكيم دا الله فضل او دا مهرباني دا ولا پوي دا خوند حکمت ولده دا د هغه آیت تشریح کی خبره رومبای خبره په دې آیتونو کې دا شو یا د ولد لپاره وایم چې څوک د خبرو کې تحقیق کوا د تحقیق او چتی کما یو اوس بل خبره وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما کله دوه مسلمانانو جګړه وا وان کچری داسې وشوا نو فاصلحوا بينهما د دوړو منځ کې جوړه کوا
دا حکم دی د الله تعالی. مخکې به دا مشران ناس دي چې کلی کې نه داسې لرې به ښځې خاوند جګړه شوه د مشران به بلاړل جوړه دی وکړه کلی کې جګړه شوه مشران بلاړل جوړه دی نن سبا خو جګړه وکړه چې تپوس هم نه کوي. موږ خپل ځان مثال درکو موږ کور کې داسې عجیبه حالات چې کار به کې دي چې تپوس هم نه کوي. نه ماما راغی نه کاکا راغی نه کاکا زوی راغی نه کاجي صاحب راغی نه ملک صاحب راغی نه بل صاحب راغی نه بل صاحب راغی چېرته ته جګړه په څه باندې څه خفګان دی یاره ته سم شه او ته سم شه. نه الله وایي چې شرم د دوه مسلمانانو جګړه یې جوړه پکې کوي. کله هر څوک دی او هر څنګه دي ته جوړه کوشش کوه. هغه لپاره بیا خپل طریقې رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلی دي. دومره طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلی دا چې پکې دروغ وینا ضرورت نو دروغ پکې وایي خیر خو جوړه وکړه. دا الله د بدی او د جګړې نه دی کوخه دا الله. ٹھیک شو بیا الله فرمایي فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. کله یو زیاته کوي یعنی دوه کسانو جوړه کوي دا ظالم دی او زیاته کوي نو الله وایي د بل ملګرتیا وکبیا او کوی وحد سره په ملګرتیا کې څومره وه تفیع الى امر الله چې د الله حکم ته غاړه کیږي دا زنا چې مستقله بدی ورته جوړو نه د بل مظلوم سره د غریب سره یا د څوک چې وحید سره دومره ملګرتیا وکړه چې د الله حکم ته غاړه کیږي. الله حکم ته غاړه کیږي بیا چې کله غاړه کیږي فإن فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا. چې کله بیا غاړه کیږي د الله حکم ته نو بیا په انصاف سره فیصله کوه. اسنه چې هغه فیصله کې به د غریب یا د مظلوم ملګرتیا وکړي نه فیصله کې به ملګرتیا نه کوي فیصله به د انصاف کوي. فیصله به د انصاف کوي. حق نه ثابتېږي د قربت په بنیاد باندې چې څومره دی مغوره وي نه خو دومره به وایي چې جوړې تکین چې کیناست جوړې تا نو په انصاف فیصله وکړه. اوس وهلو باندې به ته پوهېږي هغه لپاره ته پولیس ته ځې او که ته عدالت کې ملګرتیا کوي که ته دوه کسانو سره ملګرتیا کوي او که هغه ته ته بدرد وایي او که هغه د دوه وروڼو جګړه ده او که د کلي قومونو جګړه ده وغیره بیا چې تا څومره حیثیت چې هغه مطابق به کار کوي. لکه مثلا د پاکستان او د هندوستان جګړه ده نو چې څومره د چا حیثیت دی د سعودیا او د هغه کار کوي حکم خو عام دی او که موږ کلي کې د دوه کسانو جګړه ده موږ ممنوعه کار کوو. دې نه مخکې اوس بیا الله فرمایي ان الله يحب المفسدين لمن کوي انصاف کوونکو سره ولې دا کار وکړي. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. دا سورونه دا مسلمانان ټول ورونه خويندې دي نو ورونو باندې اوسېږي په خپل منځو کې ورونو جګړه ولې کوي ولې یو بل سره بدی کوي ولې یو بل ته کنځل کوي ولې یو بل لپاره مشکلات جوړوي. تاسو ورونه یې ورونه سره ورونه نه اخوه ورونه خويندې یې یعنی خويندو ته مو اشاره او بیا الله فرمایي یا ایها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم. یا مسلمانانو یو بل قوم پسې خاندي ما دا بیماری موږ ټولو کې شته ممکن ده موږ داسې قبایل یو تکړه او دی وایي چې موږ داسې یو څو زیو خو قوم او دی وایي موږ خټک یو موږ واسم څوک مقابله نشي کوي او دی وایي موږ فریدي موږ واسې داسې ډېر تکړه او درو خلک دی وایي موږ پښتانه یو پښتانه پښتو نه د اسمان سره جوړ کړل او دا بل وایي موږ پلانې یو داسې الله وایي داسې مکه وایي بل بوري خان دیما لا يسخر مسخره مکوا د بل قوم پورې دغه دلته به جګړې جوړیږي یو بل اونچ نیک جوړیږي الله تعالی اونچ نه خو په دې کې الله اونچ نیک وخت خو په تقوا کې مقابله وکړه. هغه جمعه ته 15 منټه مخکې دي 10 منټه مخکې لاړ شو هغه 100 روپے صدقه ورکړي ته 200 روپے صدقه ورکړي دې کې مقابله وکړه. هغه قران زده دی او تور سره حدیث هم زده وغیرہ بار نو یو دا کو بل څه کوي بیا الله فرمایي ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن. ندي خذ بل خذ پورې مسخري کوي خذي بیل یاد کوي یو خذي عموما مسخري کوي بل دا چې مجلسونه بیل دي تاسو نه چې خذو د څنګه جنن سوادي د ماحولونو کې ټول یو ځای کې خذو نر دي نه دا ارچا بیل مجلسي نو دا خذي دی یو پورې خان دي نه دا به خذو ګډه بیماری دا لنډه دا او دا چیته دا یو حدیث ته بیانوم وکړه نن ورځ تاسو دا یو حدیث باندې پوي شوي قسم درته خورای شم خاص کر دي زنانه او تجدا تاسو ټول عمر لپاره کافی ده. عائشه رضی الله تعالی عنها زموږ تاسو مور د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه ده او د الله خوخه ده الله ور باندې آیتونه را نازل کړي دي دومره لویه درجه ده هغه ویلي
چې دا حفصه خو لنډه ده هم دومره وای دا لنډی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اے عائشې کستا دا خبره دریابونه ته ورواچي څونه دریابونه دي زمکه کې تاسو پته ده یوه زمکه دي نه هیڅ وبدي دې ته ورواچي دا ټول دریابونه به ترخکی تا دومره ښه خبره وکړه دومره ښه ده چې دا دریابونه به ټول ترخکی او څه ویلي پلانې لنډه ده کدی لنډه هم دومره خبره او حقیقت هم نه لنډه ته بنوي خاندې بنوي ولکول مسخره ونه کوي ولکول ټوکې بنه کوي ولکول ځان باندې په فخرونه غنه کوي دا معاشره به څنګه خوږی شي څومره خوند به کوي څومره خسته مینه محبت به جوړ شي به کچري موږ هم مسلمانان شو بیا الله فرمایي ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب یو بل ته پیغورونه ما ورکوي یو بل باندې الزامونه ما لګوي او داسې القاب سره ما لګوي راغواړي بل چا بدګړي او نه او ډوندا او ګډا او شلا او غټا هغه باندې د ټکه بدل کاغه مینه وایي مینه هغه باندې خلک نو خیر دی او کته هغه د تنز لپاره وایي الله ودا مکوا او په ګور ما ورکوا زمړه ته معلومه تا قوم داسو تا پلار داسو تا ورور داسو اته غفلانه داسو الله ودا مکوا دا حقوق العباد دي دا بیا بل خوشاله او ځکه خوشاله نه ما به خوشاله چې ته لګې ټول عمر ما پسې بد وای نو زه به چرته دومره خو ایمان به ما چرته ته ما پسې خو وای کته سو یادي ما خدي خوان په حقونو کې دا خبره تکړه و چې انګور یا یو خواخي د خپل انګور صفاتونه کوي نو دا انګور خو د مړ کولو د چې وای دا سي خواخي پسې بد وای اخلاقی طور باندې دا به نشي کولای خو هغه ټول ورځ لګیا ده او یا دا انګور ټول ورځ لګیا ده او یا د اسخر یا وغیره تعصب دی یا د معاشري وغیره ابل بس نو غنه امکان کم شی چې کوي هغه بریږي تا او کړه لزغي نو ازغي به راشین کیږي ته خو ګورنه او کړه چې د ګورنه رانی شي کنه رانی شي چې ته د ګول یو ازغړې او کړی دا وداسې سمونه زرګونه زړی درته ګلاب درته درته بهرحال بیا الله فرمایي یا ایها بیسل اسم الفسوق بعد الايمان دا فسق د ایمان نه ورسته لاوي ځړ بدکار دی ګوره فسق نافرمانی ګناه ایندا دا یو بل ته پیغور ورکول یو بل ته الزام لګول یو بل ته د تعالی ورکول وغیرہ الله ولې دا خبره ده ګوره او د ایمان نه بعد خدای لاړ رب ده الله وای د لاړ رب ده بیا الله فرمایي ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون شاچ توبونه استدا ظالمان دي ما تاسو ته ابتدا کې ویلي چې نن درس ځان لپاره خوښ کړي او بیا په عمل وکړي نو الله وایي کدا بدی درکې وا او تا توبونه استا نو الله یو ته ظالم یې الله موږ دې سره نه بچ یا الله کومه بدی کړی ولا موږ معاف کړي ولا تر موږ دې بدیانو نه بچ کړي الله نو دا ظالمان دي بیا الله فرمایي یا ایها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم يا مؤمنانو یو بل باندې بدګماني مکوئ بعض بدګمانیانه دا ګناه ده جمعه دوزی چپلیس دا چپټ کړی ابلنه دا خدای دا سره دا بدکار ده او دا وای ما وای الله وای بدګماني مکواله وای او بدګماني علاوه ګناه ده مکوا خو ګمان کوا خیر خبره کوا بد ولي کوي او دینه به جګړه او فساد او مسلې جوړیږي دي بیا الله فرمایي تفصیل به ګڼي ده خدای وخت مختصر دی ولا تجسسوا د یو بل تقوت منی سیدا د زنانه وړه غټه بیماری ده ورته څه وای اځه وګینی ولې یو پټه ولاړ یو په باندې بهانه باندې یو شی نیم راخلی یو بل کوي دې د پاره یو د خپل ایمان څه وای ودرې د انګور چا پسې لګیا ودرې د خوان ته شیطانی کوي کنه کوي ودرې د خوان څه ورته وای کنه وای الله وای دا مو کوي وګ مګ دې چاته د چا خبره ما اوري نور احکامات په دې کې بدلته ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه د یو بل غیبت مبین وای الله پوښتنه کوي تاسو نه جواب راکړئ ټول تاسو دا غواړئ چې د مړو وخه وخورئ الله وای الله ايحب يتذفقوا احدكم تاسو یو کس ان ياكل لحم اخيه چې د مړو وخه وخورئ ميتا چې مړی نو الله وای تا د غیبت کول داس دی لکه د خپل مړو وخه خوري او غیبت تشریح په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا هر هغه بدی چې بل چا کې شته او ته بیانې چې نه هغه به بهتان دی او دا خدي او د موږ ټول
شکینو خپل کې نو غیبت کو شکینو نو غیبت کو نو یا الله موږ دغه بدینه په تخلاص کې موږ منه کې الله نو الله وای دا مکو او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي معاف کیږي نه قیامت کې باغ د غواړي چې موږ غیبت کړو دا غیبت موږ دا چا کړو افلانه او ماته معلوم دي دا سره افلانه او ظالم دي دا سکړي افلانه او ناظم دي دا سکړي دا ظلم نه کوي یعنی بس په خامه غوړ پسی وای نو څه په دا اونو کې تا دا بد وایي انت ته نقصان کوي بهرحال نو دا مکو یلا فکرهتموه تاسو دا مړو ورو په خبره غنئ او تقوا الله یریږي دا الله ان الله تواب رحیم الله تعالی توبه کوي چې مهربان دی یا ايها الناس يا خلق انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله يتقاكم ان الله عليم خبير اے مسلمانانو ټول رول خلق تعالی فرمایي خلق تاسو مای کیو سړی خدینه پیدا کړی ہے تاسو کې یو بل باندې پاس نه دی بلکې هغه څوک دی چې هغه متقی دی په تاسو کې څوک چې نیک دی هغه بره دی په خاندان څوک نه بره کیږي په قوم په نسل په مالداري او په پیسو باندې نه بره کیږي بلکې د تقوا په بنیاد باندې دا د الله تعالی خوښ دی دا یو آیتونه نور دی الله فرمایي ويل للمطففين الذين ابتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم ووزنوهم يخسرون الله وایي هغه چا د پر هلاکت ته چې هغه کمې زیاتې کوي زه تاسو خلاصه بیانوم بل نه اخلي پورا او چې بل ته ورکوي نو کم موږ همیشه همدغه څه کوو چې اخلو نو ډېر په زور په زبردستی باندې او چې خپل ورکوو نو بیا ورته کوشش کوو لږ را کم کو لږ را لاندې لږ را کم نه الله ویل دا هلاک ته زه د بار هلاکت ته ویل جهنم د کندونه کنده بل ته کم ورکوو بل نه پورا خلک الله وای دا سم کوي بیا د ټول حقونه دي ماده تبیل بیل اغسر آیتونه حدیث لیکلي دي خو مختصر دي یتیم دي مسکین دي مسافر دي گاونډي دي د گاونډي باندې ډېر زیات حقونه دي بیا من ورستو رشتہ داران دي بیا د ټول غدي بیا څنګه ملګری دي خدای دي د سپلو دي کلاس فلو دي لار کې مزل دي همدغه رنګ د بیمار پښتنه ده بچی دي مور او پلار دي بیا الله تعالی د ټول حقونه الله بیان کړی دي منع کړی دي قتل ولی منع ده قتل کفر ته سره رسي ولی منځ کې بل مسلمان دی دا حق دی کنزل منه دی الله فرمایي چې بل مسلمان ته کنزل کول فسق ته مرکول کفر دی غیبت منه دی بهتان منه دی زنا منه ده ظلم کنزل ناجایز قبضه د لارې تنګي حسد بغض دا ټول ولی دا د بل مسلمان حقونه دي دته حقوق العباد وایي دته حقوق العباد وایي تاسو نن چې لاړ شي د خپل کورونو لګ نه واخلئ چې چرته بل چا زموږه مونږ راکړي نه یا سرکاري وغیرہ یا چا د غندل کوم کړی نه یا د چا د بدی یا چا غیبت کوم کړی نه نو کدا حقونه موږ پوره کو نو دا به بهترین اسلام دی او د کوي الله تعالی خو کړی دی الله تعالی دې متاسو دې باندې کوي چې الله تعالی دې